अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलामुअलैकुम जी बच्चों, नन ज़मूंगा टॉपिक थे डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। चलो शुरू करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dilution of solution. The solutions are classified as dilute or concentrated on the basis of amount of solute present in solvent. Solution زمونږ سره دوه قسمونو کې classified شوی دی. یو dilute دی، بل concentrated solution دی. دا موږ په کوم بیسس باندې classified کړي؟ په solute amount په solvent کې چې څونه present دی. On the basis of amount of solute present in solvent. پوه شوئ؟ کو solute موږ سره په کم اماونټ کې په solvent کې present دي هغې ته موږ dilute solution وایو، او کو solute زموږ سره په زیات اماونټ کې په solvent کې present دي هغې ته موږ concentrated solution وایو. نو موږ سره solution څو types دي؟ دوه. فرست ډایلوټ دی او دویم کنسنټریټډ سولوشن دی. ډایلوټ هغه سولوشن ته موږ وایو کم کې چې د سلیوټ اماونټ موږ سره کم وي، او کنسنټریټډ سولوشن موږ هغې ته وایو کم کې چې زموږ سره د سلیوټ اماونټ زیات وي. پوه شوئ؟ تاسو نه څوک تپوس کوي چې موږ ډایلوټ سولوشن موږ کم سولوشن ته وایو، نو تاسو ورته وایئ چې کم کې موږ سره د سلیوټ اماونټ کم وي. ډایلوټ مینی کم سلیوټ اماونټ، کنسنټریټډ زیات سلیوټ اماونټ پکې هغې ته موږ کنسنټریټډ سولوشن وایو. په دې پوه شوئ؟ ها، اوس بل پیج ته ګورئ. ډایلوټ سولوشن. Dilute solution are those solution which contain small amount of dissolved solute in the solution. Dilute solution موږ هغه solution ته وایو په کم کې چې زموږ سره small amount of solute dissolve شوي. دا تاسو ته ما ووایئ dilute مطلب دی small amount of solute dissolved in a solvent. پوه شوئ؟ اوس concentrated solution are those solutions which contain large amount of dissolved solute in the solution. Concentrated solution سے موږ سره large amount of solute په solvent کې dissolve شوي. پوه شوئ؟ ها، اوس for example concentrated solution of sugar. It shows that the addition of solvent will decrease the concentration and addition of solute will increase the concentration. اوس وایي چې زموږ سره مثال کې طور پر یو concentrated solution of sugar دی. صحیح شو؟ اوس مونږه چرته په دې سولوشن کې اوبو ایډ کوو، نو مونږ سره به څه کېږي؟ کنسنټریشن به کمیږي. او کو چرته چینی پکې ایډ کوو نو کنسنټریشن به زیاتیږي. چینی موږ سره څه دی؟ سلیوټ دی، او اوبو زموږ سره څه دی؟ سالونټ دی. نو چې سالونټ زیاتو نو څه به کېږي؟ کنسنټریشن به کمیږي، او چې سلیوټ زیاتو کنسنټریشن به زیاتیږي. د ډایګرام کې تاسو لږ وګورئ د 7.9 کې موږ لیست راکړی، یو ډایلوټ سولوشن راکړی، بلې کنسنټریټډ. ډایلوټ سولوشن تاسو ګورئ په دې کې دا سلیوټ اماونټ ډېر زیات کم دی. دا ډاټ ډاټ چې ښکاري دا ډاټ سلیوټ اماونټ یې په ډاټ باندې ریپرزینټ کړي دي، او په کنسنټریټډ کې څه دي؟ سلیوټ اماونټ زموږ سره زیات دی. پوه شوئ؟ نو ډایلوټ سولوشن سي سلیوټ پکې کم وي، کنسنټریټډ کې سلیوټ موږ سره زیات وي. ډایلوټ او کنسنټریټډ سولوشن باندې پوه شوئ؟ چلو اوس مخکې ځو. سیچوریټډ سولوشن. A solution
which cannot dissolve more solute at a given temperature is called saturated solution. هغه solution کم چې نور سولوټ پکې نه حل کیږي په یو خاص ټمپریچر باندې، یعنی اوس زمونږ سره 25 ډیګري سنټیګریډ دی نارمل، او مونږه په یو سولوشن دی هغه کې مونږه نور سولوټ اچو او هغه سولوټ په هغه سولوشن کې نه حل کیږي، نو هغه سولوشن زمونږ څه شو؟ سیچوریټډ سولوشن شو. کم کې چې نور سولوټ نه حل کیږي هغه ته موږ څه وایو؟ سیچوریټډ سولوشن وایو. اوس په تاسو کنفیوز یې چې سیچوریټډ او کنسنټریټډ سولوشن کې څه فرق دی؟ نو کنسنټریټډ سولوشن کې سي نور سولوټ پکې حل کیږي په ګیون ټمپریچر کې، خو سي صرف د سولوټ اماونټ پکې زیاتی، نور سولوټ پکې اډ کینو اپ کې حل کیږي، او په سیچوریټډ سولوشن کې نور سولوټ نه حل کیږي. پوه شوئ؟ کنسنټریټډ او سیچوریټډ سولوشن ډیفرنس باندې پوه شوئ؟ سیچوریټډ سولوشن زموږ سره هغه سولوشن کم کې چې نور سولوټ نه حل کیږي، نه ډیزالو کیږي په څه باندې؟ یو خاص ټمپریچر باندې. کو چېرته ټمپریچر زیات کې نو بیا پکې حل کیږي. تاسو مخکې ووایئ چې ټمپریچر ډیر زیات افیکټ دی په سولوشن باندې. پوه شوئ؟ اوس unsaturated solution. A solution which can dissolve more solute at a given temperature is called an unsaturated solution. هغه solution کم چې نور solute حل کولی شي په یو خاص ټمپریچر باندې هغه ته موږ unsaturated solution وایو. Such solution has the capacity to dissolve more solute to become a saturated. دغه شان سولوشن چې کمی هغه موږ سره نور سولوټ حل کوي، صحیح شو، او نور سولوشن پکې موږ حل کو نو هغه بس شي زموږ سره سیچوریټډ سولوشن ته کنورټ شي. تاسو اوس سلور ټرمز از د کو. فرست ډایلوټ سولوشن. ډایلوټ سولوشن هغه سولوشن ته وایي کم کې چې تا سولوټ اماونټ کم وي. بیا وې تاسو کنسنټریټډ سولوشن. کنسنټریټډ سولوشن تاسو وې کم کې چې د سولوټ اماونټ زیاتی هغه تم څو کنسنټریټډ سولوشن. بیا سیچوریټډ سولوشن. سیچوریټډ سولوشن هغه سولوشن ته وې کم کې چې نور سولوټ نه حل کیږي په یو خاص ټمپریچر باندې. او انسیچوریټډ سولوشن. انسیچوریټډ سولوشن هغه سولوشن ته وې کم کې چې نور سولوټ حل کیږي په یو خاص ټمپریچر باندې. بیا تاسو ته ما سیچوریټډ او کنسنټریټډ سولوشن کې فرق وښودو چې کنسنټریټډ سولوشن کې نور سولوټ حل کیږي او په سیچوریټډ سولوشن کې نور سولوټ نه حل کیږي په یو خاص ټمپریچر باندې. پوه شوئ؟ سلور ټرمز دي او هغه فرست ډایلوټ سولوشن، دویم کنسنټریټډ، دریم سیچوریټډ او سلورم انسیچوریټډ. پوه شوئ په دې سلور ټرمز باندې؟ ها، اوس saturated and unsaturated solution. دا ډایګرام ورکړی په دې کې یو saturated solution دی او بل unsaturated solution دی. په دې فرست saturated solution چې کوم دی هغه کې دا دغه ډیر زیات دی، سلوټ اماونټ چې پکې نور واچي هغه څه دی موږ سره لاندې سیټل ډاون شوی دی، او انسیچوریټډ کې سي هغه پکې حل کیږي. سیچوریټ سولوشن ته تاسو نور سولوټ اچوئ نو هغه پکې څه کیږي؟ نه حل کیږي، بس د هغې کیپیسټي بس همدغسې پورې نور چې اچي هغه به څه کیږي؟ لاندې به سیټل ډاون کیږي. او انسیچوریټډ کې کیپیسټي چې نور سولوټ هم حل کی. دا یو اکټیویټي ده، دا تاسو له خپله وګورئ، بس ما چې تاسو ووایئ همدا پکې دي. اوس امپورټنٹ ټاپک دی، ډیر زیات امپورټنٹ دی. اوس تاسو دې ته لږ ګورئ. solubility and effect of temperature on solubility. اوس په مونږه solubility او solubility باندې ته ټمپریچر کم افیکټ دی هغه به وایو. Solubility refers to the amount of solute that will dissolve in a given amount of solvent at a given temperature. Solubility مونږه
څه ته وایو چې یو خاص اماونټ موږ څه شي په یو خاص اماونټ سولوټ په یو خاص اماونټ سالوینټ کې حل شي په یو خاص ټمپریچر باندې هغه ته موږ څه وایو solubility. لږ مخکې ګوره اوس په پوه شئ solubility can also be defined as the number of grams of solute dissolved in 100 grams of a solvent to prepare a saturated solution at a particular temperature. دا موږ په دویم ډیفینیشن سره نمبر اف ګرام اف سولوټ څونه ګرام اف سولوټ په 100 ګرام اف سالوینټ کې ډیزالو شي چې څو کومه سچوریټډ سولوشن په یو خاص ټمپریچر باندې تیار کو solubility باندې پوه شو solubility مطلب دی چې یو خاص اماونټ سولوټ په یو خاص اماونټ سالوینټ کې په یو ګیون ټمپریچر باندې حل شي هغه ته موږ څه وایو solubility وایو پوه شو یا دویم داسې چې نمبر اف ګرامز اف سولوټ څه شي موږ سره په 100 ګرام اف سالوینټ کې حل شي چې موږ سره څه شي سچوریټډ سولوشن تیار شي په یو خاص ټمپریچر باندې پوه نه شوې مطلب دا دی solubility مطلب دا دی چې solubility یو خاص اماونټ سولوټ چې هغه په یو خاص اماونټ سالوینټ کې په یو خاص ټمپریچر باندې حل شي هغه ته موږ څه وایو solubility وایو دا ډیفینیشن باندې تاسو پوه شئ دا دویم دا دی چې نمبر اف ګرامز یعنی 10 ګرام یا 100 ګرامز اف سولوټ دا څه موږ په 100 ګرام سالوینټ کې حل کو او موږ سره یو سچوریټډ سولوشن تیار شي په یو خاص ټمپریچر باندې هغه ته موږ solubility وایو effect of temperature on solubility ډیر زیات امپورټنت دی اکثر شارټ کوېسچن کې راځي شارټ کوېسچن چې کم سبزه پیپر کې پاغه کې دا همیشه راځي زیات تر ټایم پکې راځي خو تاسو دې ته ګورئ the solubility of all gases solutes decreases with increase in temperature solubility سکیږي کمیږي ته gases solute پس باندې چې ټمپریچر زیات کې نو د gases solute solubility با کمیږي ډیر زیات امپورټنت دی تاسو ته ګورئ د gases solubility سکیږي ټمپریچر زیاتېدو سره کمیږي the solubility of heat absorbed solute increases with increase in temperature such as potassium nitrate and calcium chloride دا وایي چې solubility of heat absorbed solutes هغه سولوټ کم چې هیټ ابزارب کوي یعنی جذب کوي د هغه solubility با د ټمپریچر انکریز کېدو سره انکریز کیږي کم شونه چې هیټ ابزارب کوي هغه ته موږ اندوترمیک وایو اندوترمیک دا تاسو کورس کې نشته خو تاسو ته ګورئ تاسو صرف دومره یاد کړئ کم سولوټ چې زموږ سره هیټ ابزارب کوي هغه solubility با د ټمپریچر انکریز کېدو سره زیاتیږي پوټاشیم نایټریټ او کیلشیم کلورایډ ته دې څه بکیږي solubility با زیاتیږي د ټمپریچر ته زیاتېدو سره The solubility of heat releasing substances decreases with increase in temperature. For example, calcium oxide او کم چې موږ سره سری exothermic solutes کم چې هیټ ریلیز کوي هیټ وباسي هغه ته موږ exothermic وته وایو دا هغه solubility به څه کېږي کمیږي چې ټمپریچر زیاتې لاست نمبر ته ګورئ the solubility of table salt does not greatly change with increase in temperature او solubility موږ سره NaCl یعنی ټیبل سالټ سوډیم کلورایډ چې کوم دی ته د ټمپریچر انکریز کېدو باندې اس افیکټ نه پریوزي پنځه شزن دي فرست دا دی چې ګیسز موږ سره کم ګیسز سولوټ چې موږ سره کم اکسیجن شو کاربن ډای اکساید شو دا چې موږ سره کم دي ته د solubility سکیږي کمیږي solubility سکیږي کمیږي چې سکه ټمپریچر زیاتې صحیح شو ټمپریچر زیاتې نو
د دې سولبیلیټي به کمیږي. تاسو کو خیال کړی چې دا دغه کولډ ډرینکس دی موږ سره دې کې سي موږ سره کاربن ډای اکساید پکې حل شوی. نو تاسو کم چې موږ سره یخ کولډ ډرینک کې په هغه کې سي کاربن ډای اکساید ډیر ښه طریقې سره حل وي، یعنی ټمپریچر یې کم وي، نو سي هغه ټیسټ ښکلی. او کله چې دا ګرم وي نو سي د هغې سولبیلیټي ډیره زیاته کمه وي، نو سي هغې ټیسټ ښکلی نه وي. د ګیسز سولبیلیټي موږ څه سي ټمپریچر انکریز کېدو سره کمیږي. ذهن کې دا ځان لیکلی چې ګیس سولبیلیټي ډیکریز کیږي د ټمپریچر انکریز کېدو سره، یعنی زیاتېدو سره. بیا کم سولوټ چې هیټ ابزارب کوي د هغې سولبیلیټي انکریز کیږي د ټمپریچر انکریز کېدو سره. په هغې کې زموږ سره پوټاشیم نایټریټ دی او کیلشیم کلوراید دی. پوه شوئ؟ کم شیزونه کم سولوټ زموږ سره هیټ ابزارب کوي د هغې سولبیلیټي انکریز کیږي د ټمپریچر انکریز کېدو سره. دویم نمبر دی کم سولوټ چې هیټ ریلیز کوي د هغې سولبیلیټي د ټمپریچر انکریز کېدو سره کمیږي. په هغې کې زموږ سره کیلشیم اکساید دی او ټیبل سالټ چې کوم دی د هغه سولبیلیټي په ټمپریچر باندې اس افیکټ نه کوي. پوه شو؟ دوباره درته ووایم، ګوره ورته فرست نمبر gases solubility decreases with increase in temperature. دویم those substances which can absorb heat their solubility will be increases with increase in temperature. او دریم نمبر those substances which release heat their solubility will be decreases with increase in temperature. example calcium oxide دی او sodium chloride has no effect. sodium chloride solubility has no effect with increase in temperature. بس پیپر کې ورته داسې ولیکئ. پوه شوئ؟ تاسو داسې راشي افیکټ اف ټمپریچر آن سولبیلیټي. نو بس دا څلور ورته ولیکئ، اګزامپل هم ورسره ورکئ، هر یو سره خپل خپل اګزامپل ورکئ. صحیح ده؟ خپل الفاظو کې ولیکئ. نو بس دې زبان دا چپټر ختم شو. انشاءالله دې نه بعد به بیا موږ ته دې چپټر ایکسرسایز کوو. په دې چپټر کې بس داسې خاص نشته، خو نن چې موږ دا کم ټرمز وې دا لږ امپورټنټ دي. ډایلوټ سولوشن، کنسنټریټډ سولوشن، سیچوریټډ سولوشن، انسیچوریټډ سولوشن. دا سیچوریټډ سولوشن کې یو خبره یاد ساتئ چې دا په یو ګیون یو خاص ټمپریچر باندې نور سولوټ پکې نه حل کېږي. کو چېرته تاسو د سیچوریټډ سولوشن ټمپریچر زیات کړئ، یعنی 25 ډیګري سنټیګریډ باندې یو سولوشن زموږ څخه سیچوریټډ دی، هغې له تاسو ټمپریچر 100 کړئ نو په هغې کې نور هم سولوټ به ډیزالو شي. صحیح ده؟ بیا سولبیلیټي شوه، سولبیلیټي باندې هم تاسو پوه شو. بیا افیکټ اف ټمپریچر آن سولبیلیټي دې باندې هم تاسو ما مکمل ایکسپلین کو. صحیح ده؟ خو دا ډېر زیات امپورټنټ دی د افیکټ اف سولبیلیټي ټمپریچر آن سولبیلیټي. څلور پوینټس یاد ساتئ: ګیسز او سبسټانسز وچ ابزارب هیټ، سبسټانسز وچ ریلیز هیټ او ټیبل سالټ. gases کېږي decrease with increase in temperature, substances which absorb heat solubility increases with increase in temperature, substances which release heat solubility decreases with increase in temperature. or sodium chloride has no effect, sodium chloride solubility has no effect with temperature. بس خپل الفاظ کې بیا التا پیپر کې ولیکئ. صحیح ده؟ دا پوینټ to pounder دا لګورم. As temperature increases, solubility of gases decreases. What will happen to aquatic life if the water they live in becomes too warm? Those way ګوره solubility څه ده زموږ سره دا د gases decrease کیږي څه چې ټمپریچر زموږ سره زیاتیږي. نو په د اکویټک یعنی سمندر کې چې کم اوبو کې چې کم موږ سره دا ځناور اوسیږي، یعنی اکویټک انیملز اوسیږي، میان شو، نور داسې کم انیملز موږ سره دا پکې اوسیږي، نو تدو باندې به تدو په زندګۍ باندې به څه اثر وي. نو ګوره ورته په اوبو کې سی زموږ سره ډیزالټ اکسیجن یې سی پکې اکسیجن پکې حل شوي،
نو کو چرته اوس د اوبو ټمپریچر زیات شي اکسیجن چې به کم حل شي ته هغه مقدار به کم شي نو اکویټک لایف ته به ډیر زیات تکلیفي او چې ډیر زیات اوبه ګرمې شي نو په هغې کې به اکسیجن ډیر کم شي نو هغه به څه شي زموږ سره د اکویټک لایف به ډیت وشي. پوه شوې په دې ډیر زیات اهم کوېسچن دی اکثر تپوس کې په جنرال نالج کې چې زموږ سره به اکویټک لایف سره څه کېږي کو چېرته زموږ سره د اوبو ټمپریچر زیاتي نو اکویټک لایف به څه کېږي ختمیږي کو چېرته د اوبو ټمپریچر زیاتي ولې چې په هغې کې به ډیزالو اکسیجن ختم شي. صحیح ده چې ډیزالو اکسیجن ختم شي نو مونږ سره به چې کوم اکویټک انیمل دي هغه خو مونږ سره اکسیجن اخلي او کاربن ډای اکساید وباسي نو څه به شي هغو ته به اکسیجن نه میلاویږي چې اکسیجن ورته نه میلاویږي الټیمیټلی د هغو به څه کېږي ډیت به کېږي. پوه شوې په دې ښه دا ډېر زیات امپورټنټ و. اوس به څنګه دا چپټر ختم شو دا ویډیو چې زموږ سره کوم ده د R25 ته تاسو سرچ بار کې ځینې ماشومان تپوس کوي چې موږ نیکسټ ویډیو څنګه سرچ کو نو R نمبر ورکوئ او R نمبر نه بعد کم 6 کلاس کې پکې بک بس تاسو ته به ویډیو راځي. اوس دا زموږ سره 25 نمبر ویډیو ده R نمبر 25 دی. صحیح ده دینه بعد به ان شاء الله تعالی موږ ایکسرسایز کوو